السلام علیکم عزیزانو. نبی علیہ السلام ته یو يهودي رالو، سواسوا بن ناجیه نامه یې وه. نو هغه چې ورته رالو د نبی علیہ السلام حجرې ته اواز یې ورته وکړو او بیا ورسره کېناستو. نو ورته وایي چې یا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زه مسلمانېږم. هغه ورته وایي چې دا خو ډېره ښه خبره ده چې ته مسلمانېږې. لنډه دا چې کلمه یې مسلمان شو، ډېر زیات خوشحاله شو او نبی علیہ السلام هم خوشحاله شو. او بیا چې کوم دی هغه ورته وایي چې یا نبی، ما چې کوم په د کفر په وخت کې کومې نیکۍ کړي دي د هغې به خدای پاک ماته اجر راکوي. هغه ورته وویل چې څه نیکي دې کړي ده؟ وایي زما ډېر اوښان دي، زما نه 2 اوښان ورک شو او ما سره 3 اوښ مې روان کړو، په هغې باندې سور شوم او په صحرا کې ورپسې روان شوم، ډېر لرې ځای ته لاړم. هلته کې یو سړی و، داسې یو څو کورونه وو او هغه سره چې کوم د زما 2 اوښان ولاړو. نو ما ورته وویل دعا سلام مې ورسره وکړو او بیا مې ورته وویل چې دا اوښان خو زما دي. نو هغه وویل چې دا اوښان ستا دي، نو بوځه راغلي وو دلته په خپله او زما ډېره ښه مېلمستیا مو وکړه، کجوري راباندې وخوړل، پی راباندې وڅښله. نو بیا چې زه روانېدمه نو په هغه ځای کې د کور نه د ماشوم اواز رالو. دا سړی خپل غلام ته وایي چې ته لاړ شه، که هلک پیدا شوي چې مونږ خوشي منا وکړو او شور شرابه وکړو، خلکو ته روټۍ وکړم، او که نه جینۍ پیدا شوي نو هغه جینۍ راوباسه چې بیا مونږ ښخه کړو. نو دا حضرت سواسوا بن ناجیه ورته وویل چې تاسو چې جینۍ وشي نو بیا یې ښخوئ؟ نو هغه ورته وویل چې او که نه، مونږ خو یې ښخوو دې دپاره وي چې ولې یې ښخوئ؟ وایي دې دپاره یې مونږ ښخوو چې مونږ به زومانو ته سترګې څنګه نسو. د جاهلیت وختو کمکل خلک وو. نو هغه ورته وویل چې نه، که ته ما سره یو سودا وکړې او دا جینۍ ما ته راکړه نو دا به زه ځان سره بوځم. هغه ورته وویل چې ځان سره یې بوځه، در به یې کړم، خو داسې خو یې نه در کوم. وایي څنګه یې راکړې؟ نو وایي چې څه به راته راکړې نو بیا به یې در کړم. نو هغه ورته وایي چې ښه دا 2 اوښان مې چې کوم تا ته راغلي دا در پاتې، خو دا جینۍ ما ته راکړه. هغه ورته وویل چې نه، په دا کوم اوښ چې ته راغلی دا به هم راته پرېږدې، په 3 اوښانو باندې دا جینۍ بیا بوځه. هغه ورته وویل چې دا هم در پاتې، خو صرف ما سره یو کس ملګری کړه چې په دې اوښ باندې زه خپل ځای ته لاړ شم، نو هلته نه به اوښ تاسو ته واپس راولي. په 3 اوښانو باندې جینۍ واغسته او هلته لاړو. نو هغه جینۍ چې څه وخت لږه رالویه شوه، د یو 2 کالو 2 نیمو کالو 1 نیم کال چې شوه، نو هغې ډېرې ښایسته لوبې کولې او ما ته په غېږ کې راخېتا، کله به یې راته په مخ باندې ګوتې والې، کله به یې راته په سر باندې ګوتې والې او ډېره خندنۍ وه او ډېره ښایسته وه، ډېره ښکلې وه. هغې ما ته دومره خوند راکړو چې ما په دې خپل علاقې کې اعلان وکړو چې څوک چې جینۍ ښخوي او جینۍ وشي نو هغه به یې ښخوی نه، هغه به ما ته راکوی، او چې څوک څه غواړي نو زه به یې ورله ورکړم. هغې نه پس وی چې 380 جینکۍ ما واغستې او هغه په 3 اوښانو باندې ما واغستې، او هغه ټولې ما سره دي او ښې پیغلې دي، اوس ښې برابرې دي. نبي علیه السلام چې ورته وکتو وایي چې ښه تا 380 جینکۍ بیا نورې اغوستې دي؟ وایي چې ماشومانې مې اغوستې دي، رالویې مې کړې او ما سره دي او ډېره را سره مینه کوي او ډېرې زیاتې مې خوښې دي. وایي دا ما بچ کړي دي. نبي علیه السلام په سترګو کې اوښکې راله او ځان ته یې راغاړې ایسته او ورته ویې چې تا خو ډېر د نیکۍ کار کړی دی، تا خو باندې خو الله رحم وکړو، هغه نیکي خو در کړه چې ته یې مسلمان کړې، خو چې د دې نه پس به هم ته په ورځ د محشر د عرش د سوري لاندې ما سره ولاړ وې. زمونږ دومره خوږ الله دی چې که مونږ نه په خطایۍ کې څه خطا وشي او بیا توبه وباسو نو مطلب دا دی چې هغه مونږ ته هغه توبه ګناهونه راته معاف کړي، او که کومې نیکۍ مو شوي دي نو هغه ضایع کېږي نه، هغه هم راته جمع کېږي. نو کوشش کوئ چې مونږ ته لږ غوندې کې غیرت پکار دی چې مونږ توبه وباسو او څومره زر یې وباسو هېڅ پته نه لګي د مرګه چې بیګاله راځي، سباله راځي، اوس راځي. نو توبه پکار ده چې مونږ یې د مرګ نه مخکې وباسو او الله را باندې مهربانه شي. خدای دې په تاسو هم مهربانه شي، خدای دې په مونږ هم مهربانه شي. کوشش کوئ چې چا سره سم نیکي کولی شئ نو نیکي ورسره وکړئ او د بدو نه ځان ساتئ، خاص کر خپلو خپلوانو او د ګاونډ سره او د کلي وطن سره کوم چې تاسو سره نږدې خلک دي د هغوی سره ډېر کوشش کوئ چې هغوی تاسو نه په څه خبره خفه نه شي. خوشحاله او آباد اوسئ.